بسم الله الرحمن الرحیم. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं. د جمعې مبارک ورځ ده او د ربیع الاول مبارک میاشت. د ربیع الاول څه معنی ده او په دې کې څه چل شوی دی او په دې کې به موږ کوم اعمال کوو او د ربیع الاول فضائل کوم واقعات تاریخی دا واقعات کم شوي او څو به پکې انشاءالله بیانوو. عزیزانو کتابونه لیکي چې ربیع ویل کېږي موسم بهار ته او اول معنی ده اوله. نو ربیع الاول یعنی اول موسم بهار. بیا په دې موسم بهار کې دو زمانی دي. یوی ابتدا دا چې کله دا ګلونه کولاویږي، یوی انتها دا چې کله فروټ دا شیزونه پخیږي. نو ابتدا د ربیع الاول نوم ورکه او انتها ته ربیع الثانی نوم ورکه. یو کتاب کې داسې لیکل شوي دي چې دا ربیع الاول ته دا نوم چې کله ورکړی کېدو دا موسم بهارو، ځکه دې میاشت ته دا نوم ورکړی شو او دې نه پس بله میاشت ته ربیع الثانی نوم ورکړی شو. تفسیر ابن کثیر یو تفسیر والا دی، هغه لیکي وی ربیع د ارتباع نه دی. ارتباع دې ته ویل کېږي چې سړی په موسم بهار کې په کور کې قیام وکړي، کور کې اوسیږي، بهر دې نه ځي. عربو کې به دا کار و چې هغوی به موسم بهار کې بهر نه وتله، کار مار ته به نه تلل، سفرې به یې پکې نه کولې، موسم بهار به ټول په کلي کې تېرو. لکه بعضې خلک ویره زموږ چوټیانې دي دا زه په کلي کې تېر کړم، بچي دي خپلوان دي داسې. نو دا موسم بهار به دوی په کلي کې تېرول، ځکه ورته ربیع الاول ویل. اوس د دې میاشت خصوصیت څه شی دی؟ دا یاد ساتئ، ټولو نه ښایسته خصوصیت، ټولو نه لوی فضیلت د دې میاشت دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام په دې میاشت کې پیدایش شوی. دا ځان له مسله ده چې میلاد النبی مناول څنګه دي، دا به انشاءالله آینده جمعه موږ بیانوو. خدا اتفاقی مسله ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام پیدایش دا په دې میاشت کې شوې ده. تاریخ کم دی، بعضې علما وایي چې 8 تاریخ دی، بعضې وایي چې 9 تاریخ دی، بعضې وایي 9 تاریخ دی، یو قول پکې د 12 تاریخ راغلی. خو په دې خبره باندې مسلمه عقیده ده چې د نبی علیه السلام وفات 12 ربیع الاول ته شوی دی. دا دې خبره کې د چا اختلاف نشته، خو په پیدایش کې اختلاف شته، ځکه موږ د دې رسوماتو نه خلک بچ کوو چې دا کارونه مه کوو. اوس نبی علیه السلام پیدا شوی خو دی په دې میاشت کې، نو دا میاشت ډېر عظمت والا میاشت دی، فضیلت والا. لکه څنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام به د پیر په ورځ روژه نیوله او د جمعرات په ورځ به یې روژه نیوله. یو صحابي ته تپوس کوي ای د الله رسوله ته د پیر په ورځ روژه ولې نیسې؟ وایي روژه ځکه نیسم چې د پیر په ورځ زه پیدا شوی یم. نو ګوره چې په پیدایش دومره عظمت والا ورځ ګرځېږي، نو چې په کومه میاشت کې پیدا شوي هغه میاشت هم عظمت والا میاشت. بعضې میاشتې داسې دي چې نبي علیه السلام د هغې فضیلت ښودلی دی خلکو ته. اوس لکه رمضان دی که نه، نبي علیه الصلاة والسلام فرمیلي چې دې کې چا روجې ونیولې دا ثواب به وي، په دې کې چا تراویح وکړي دا ثواب به وي، ښودلی شوی دی. په دې کې چا تهجد لمونځ وکړه، عام نوافل وکړه، اعتکاف یې وکړه، د هغې به دا ثواب وي.
او بعضی میاشت داسې وي چې هغه الله پاک فضیلت والا جوړ کړی، نبی علیہ السلام فضیلت والا جوړ کړی دی، هغه ربیع الاول میاشت چې دا ښودلی شوی نه دی. په حدیث کې داسې نه دي راغلی چې ربیع الاول کې داسې اعمال کوئ، خو نبی علیہ السلام پکې پیدا شوی ځکه دا میاشت ډېر عظیم الشان میاشت. اوس به په دې میاشت کې موږ څه کوو، څه زموږ دپاره کوم اعمال دي دا یاد ساتئ. په قرآن او حدیث کې دې میاشت کې یو عمل هم نه دی راغلی، څه خصوصي عمل نه دی راغلی چې څنګه دا خلک کوي، داسې عمل نه دی راغلی. صرف دومره ده چې د نبی علیہ السلام پیدایش په دې میاشت کې شوی، نو ته به د هغې سره محبت کې. هغه موږ تېره جمعه بیانه کړې ده، ولې چې پیدایش شوی دی تا ته به د دې میاشت فضیلت هله حاصلېږي چې ستا نبي علیہ الصلاة والسلام سره محبت پیدا شي. عبدالله ابن عمر سے بارک راضی وی هغه به چې کله حج ته تله نو نبی علیہ السلام به چې کوم ځای کې ناست و هلته به کېناستو، چې کوم ځای کې به تشې میتیازې کړي وو هلته به تشې میتیازې کوو، چې کوم ځای کې به کومه دعا کړې وه هلته به یې کوو. به دا محبت د صحابو په زړه کې و. هغوی به ربیع الاول کې څه خصوصي انتظامات نه کول د خلکو په شان دي، هغوی به د نبی علیہ الصلاة والسلام طریقې په ځان کې راوسته. بیا محبت هم په دوه قسمه ده. یو محبت کې ته دومره مخکې لاړ شي چې ته پکې شرک ته ورسېږې، دا هم ناجایز ده. بعضو خلکو نبی علیہ الصلاة والسلام ته داسې درجه ورکړي، دومره محبت کې مخکې لاړ شي چې هغه د الله پاک سره امداد کوونکی جوړ کړي، دا هم شرک دی. او بعضې خلک د نبی علیہ الصلاة والسلام په مرتبه کې لاندې راشي، ګستاخۍ ته ورسي. دا دواړه مرتبې ټیک نه دي. د نبی علیہ الصلاة والسلام سره به محبت په شرعي حدودو کې ساتي، کوم چې قرآن او حدیث ښودلی هغه محبت به د نبی علیہ الصلاة والسلام سره. او دویم په دې میاشت کې به ته د نبی علیہ الصلاة والسلام سیرت به ګوري، د هغې زندګي به ګوري، ولې چې په دې میاشت کې پیدا شوی دی. د نبی علیہ الصلاة والسلام د زندګۍ مطالعه وکړه چې نبی علیہ الصلاة والسلام څنګه زندګي تېره کړې ده. نبی علیہ الصلاة والسلام وده کېدل څنګه دي، د نبی علیہ السلام را پاسېدل څنګه دي، موتا خو پکې ډمامې کوو. د نبی علیہ السلام ښځې سره زندګي څنګه ده، د نبی علیہ السلام بچو سره زندگی څنګه وه، د نبی علیہ السلام گاونډیانو سره زندگی څنګه وه، نبی علیہ السلام رشتهدارانو سره زندگی څنګه وه، نبی علیہ الصلاة والسلام په معاملات څنګه کولو، نبی علیہ الصلاة والسلام په عبادات څنګه کولو، د نبی علیہ السلام اخلاق به څنګه وو. دا شی زده کول دي. دې میاشت کې به ته د دې شي خواري کې چې دا شیونه ته په ځان کې راولې چې د نبی علیہ السلام کومه طریقه یي ته د هغې مطالعه وکړې او د خپل په بدن کې راولې، نو هله تا د ربیع الاول د میاشت او د نبی علیہ السلام د محبت او د هغې د پیدایش حق دی ادا کړ. او چې کله ته د نبی علیہ الصلاة والسلام طریقې په ځان کې راولې نو الله به بیا تا سره محبت کوي. دا یاد سات چې کله ته د نبی علیہ السلام طریقې په ځان کې راولې یو طریقم الله به تا سره محبت کوي. دا په قرآن کې الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اے پیغمبر دې خلکو ته ووایي که تاسو دا عقیده ساتئ چې موږ الله سره محبت کوو، په زړه کې هم دا خواهش وي چې موږ الله سره محبت ساتو، فاتبعوني زما تابعداري وکئ يحببكم الله، الله به تاسو سره محبت هم وکړي ویغفر لکم ذنوبکم، ستاسو ګناهونه به معاف کړي. نو په دې میاشت کې موږ ته څه متوجه کېږي؟ د نبي علیہ الصلاة والسلام په طریقو باندې عمل، د هغې اتباع به کوو. هله به موږ ته د ربیع الاول فضایل هغه موږ ته الله پاک راکوي. اوس ته جومات ته راځې خیخ به دې را دننه کړله، د نبي علیہ الصلاة والسلام یو طریقه ده الله به تا سره محبت کوي. ته جومات نه وځې ګسخ به دې بهر کړله، د نبي علیہ السلام یوه طریقه ده او الله پاک څه فرمایي يحببكم الله، الله به تا سره محبت کوي.
وبدرې ساګانو سره سکي اوبو ته ګوري روټۍ خوري دعاګانې پکې وي باتروم ته ځي یو طریقې باندې ښه الله به تا سره محبت کوي یو طریقه لکه تا په سنت طریقې باندې روټۍ وخوړله الله به تا سره محبت کوي او دس دې په سنتو برابر وکړو الله به تا سره محبت کوي استنجا دې په سنت برابر وکړو الله به تا سره محبت کوي داسې باندې چې ټولو باندې عمل وکړو چې یو باندې عمل کې یحببکم الله دا الله حکم تا ته متوجه کیږي مجدد الفسانی رحمت الله علیه دا یو لوی بزرگ تیر شوی دی د خپل نوم علامه احمد سرهندی رحمت الله علیه احمد سرهندی نامه و احمد سرهندی او موږ ورته سو مجدد الفسانی رحمت الله علیه دا چې کله اکبر بادشاہ زر کال تیر شو نو اکبر بادشاہ دا ویل چې پر د دویم زر کالو کې به نوې دین چالو کیږي دا افواګانې پیلاو کړلې نو دې ته مجدد الفسانی ځکه وایي چې په دویم زر کالو کې د هغه ټول رسومات د هغه چې کوم د نوي دین تصور هغه ټول خلاص کړه ځکه ورته مجدد الفسانی رحمت الله علیه وایي دا ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی د چې کله اکبر باچا دا خبرې چالو کی په اول زر کالو کې چې کله دا دویم زر کال چالو کېده په اول کال کې دومره مهنت وکړه چې د خلکو د ذهنونو هغه عقیدې غلطې لرې کړې دا وایي ما ظاهري علوم هم حاصل کټوله علم تفسیر شو څه شی شو دا ټول ما زده کړه او کمال درجې ته ورسېدم مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي دین پس وای ما باطنی علوم چالو کا تصوف او د الله سره یو تعلق جوړول دا می چالو کو دې کې کمال ته ورسېدم دومره کمال ته ورسېدم په تصوف په دې شیزونو کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ویخه باندې ما تراغلو ما خپل قبر اکړه چې دا واچوه دومره درجې ته ورسېدلې و دا څوک وای مجدد الفسانی رحمت الله علیه دا فرمایي وای زه په علوم باطنیه کې چې کوم د الله سره تعلق دی دومره مخکې لاړم چې نبی علیہ السلام ما ته به ذات خود خپله قبه واچوله خو وای په دې ټولو خبرو کې زه یو خبرې ته ورسېدم وای دې دومره مقام ته چې ورسېدم زما نظریه دا ده زه دا خبره کومه وای زه دا دعا کومه چې یا الله ګورې دومره لوی کمالات څه دعا کوي یا الله ما ته په سنتو باندې عمل کولو توفیق راکړي او یا الله په سنتو باندې زندگی تیرولو توفیق راکړي او زما مرګ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنتو باندې وای دا دعا باندې چې څوک امین وای او الله جنت کې داخلي چې کم سره په دې دعا باندې امین وای چې یا الله زما زندگی په سنتو باندې تیر کړي او ما ته سنتو توفیق را نصیب کړي او زما مرګم په سنتو باندې کې تاسو ټول وای امین دومره لوی کمالي سړی دی هغه وایي زه دې دریو خبرو ته ورسېدم ما د دریو دعاګانې کولې دا دومره کمالات چې دته رسېدلي دا د نبي علیہ السلام په طریقو باندې د نبی علیہ السلام په اتباع باندې دومره لوی کمال الله پاک مجدد الفسانی رحمت الله علیه ته ورکړي نو عزیزانو د ربیع الاول میاشت من طرف ته متوجه کیږي چې ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې د خپل په ژوندۍ کې راوړل دا غي چې کومه طریقې دا غي سره محبت وکا هغه باندې عمل وکا او دا غي څومره رسومات د طریقو نه علاوه څومره رسومات دي هغه ټول نه چې کوم دي ته براءت اختیار کړ او بل دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول میاشت کې پیدا شوه یو حکم مونږ ته دا متوجه کیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم دین د پاره راغله هغه دین موتاره ونیسو مز دے جهاد دے روجه ده حج دے دا احکامات رونیسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دین د پاره راغله په دې دین باندې موت عمل او په دې میاش کې ربیع الاول میاش کې څه تاریخي خبرې هم شوې دي د هجری کال سره د خپل تعلق دی دا وحی ده کنه قرآن را نازلیدل د دې ابتدا چې په دنیا کې شوې ده د ربیع الاول میاشت نه شوې ده
حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې اول وحی راغلا یو خو قران چې کوم دی د لوح محفوظ نه د دنیوي اسمان چې کوم بیت العزت دلته یو کوټه ده دلته په یو شپه کې راغلی دی چې هغې ته لیلة القدر ویل کېږي انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر دنیا ته په 23 سالو کې راغلی کم و بیش اوله وحی چې راغلی نبی علیہ السلام په غار حرا کې وه او تفسیر ابن کثیر والا لیکي چې دا د پیر روز و او د ربیع الاول میاشت نو ګوره ستا قرآن دا په ربیع الاول میاشت کې را نازل شوی د دنیا ته نو په قرآن باندې عمل پکار دی او که نه دی پکار چې ته ربیع الاول کې دا مټیانې تقسیمې د دې نه ښه دا نه دی چې ته قرآن باندې عمل وکړي دا قرآن راوالي ولې چې قرآن د دې میاشت سره خپل یو نسبت دی ځکه حضرت عبدالله ابن عباس او جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شوی په دې میاشت کې دی په 12 ربیع الاول او نبوت هم ورته ملو شوی دی او وفات هم په دې کې شوی دی دا خو ډېر بهترین میاشت ده د عباداتو میاشت ده او دویمه دا چې نبی علیہ السلام معراج سفر کړی دی ادریس کاندلوی رحمت الله علیه فرمای ادریس کاندلوی رحمت الله علیه نبی علیہ السلام چې اسمان ته خېجولی شوی دا د نبوت یو لسم کالو لسم کال چې د نبوت تیر شو یو لسم کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام 51 سال کې روانو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د معراج اسمان ته خېجولی شوی په یو شپه کې ټول دیدار جهنم جنت او دا ټول سیستم ورته ښودلی دی ادریس کاندلوی رحمت الله علیه لیکي وی دی کې چې دا کومه میاشت ده په دې کې وی اختلاف دی یو قول پکې دا چې دا ربیع الاول میاشت ته وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسمانونو ټوله دنیا چې ښودلی شوې ده په دې میاشت کې ښودلی شوې ده درېیمه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت کولو هجرت باره کې نبی علیہ السلام فرمای وی الهجرة يهدم ما كان قبله هجرت مخکې ټول ګناهونه معاف کوي کم سړی چې د الله د دین دپاره هجرت وکړي ته هغه ټول ګناهونه مخکې الله معاف کوي عمر سے فرمای وی کم سړی چې هجرت کوي دې کې حق ته په باطل باندې فوقیت حاصلېږي نبی علیہ السلام چې هجرت هم کولو هغه د ربیع الاول میاشت وه په روایاتو کې راځي چې ربیع الاول اول تاریخ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکې نه مدینې طرف ته هجرت وکړه او بله خبره ورته وکړه مسجد قبا چې کله جوړ شو دا هم د ربیع الاول میاشت یعنی مطلب دا دی چې د جمعات ابتدا چې وشوه هغه هم د ربیع الاول میاشت کې وشوه نو په کار دا چې موږ ته جوماتونه ډک کړو چې دا مټیانې تقسیمو او دا ګډاګانې کوو موږ څه وکړو جوماتونو ته راشو ولې چې د جومات بنیاد چې ایښودلی شوی هغه ربیع الاول میاشت کې ایښودلی شوی بیا په غزواتو کې وګوره غزوه بوات یو غزوه تیره شوې ده هغه هم په دې ربیع الاول میاشت کې شوی خو په هغې کې څه جنګ منګ بیا نه دی شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی وشوه چې امی ابن خلف 1.5 زره اوښان دي ورسره او تجارت سامان دی ورسره او مکې ته روان دي دا راونیسه دا د مسلمان خلاف استعمالوي نبی علیہ السلام 200 صحابه ځان سره واغست د دې تعاقب یې وکړ دې پسې شو دا د ربیع الاول میاشت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړ د ربیع الاول میاشت او په دې کې یو بل کار شوی دی کعب ابن اشرف دا یو یهودي و دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر لوی ګستاخ و ډیره ګستاخي به کوله او دا چې کله جنگ بدر وشو دا باقاعده کافران او مشرکان را پاسول تیارول به خپل پیسې به لګولې چې د مسلمان خلاف به تیاریږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به تکلیف رسې صحابه ته تکلیف رسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل منصوبه هم جوړه کړې وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته
او فرمایل چې صحابه څوک به دا سړی مرداري محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ لا وسط کو و اے دا الله رسوله زه دا کار کوم خو ما ته به لږ شانتي یو اجازت به راکې چې زما لږ خبرې تاومه راتاومه یعنی لږ شانتي وبکې ورته ستا باره کې یو څو خبرې کومه چې هغې ما باندې عقیده برابر شي او د نبي اسلام مخالف دی وایي تا ته اجازت دی کعب ابن اشرف ته لاړ ورته وایي موږ خو د خپل پیغمبر نه تنګ شو موږ نه زکاتونه اخلي صدقات اخلي موږ تنګ شو ما له څه قرض راکړه وګوره موږ دې ورځې ته راغلو ستا پسې قرض ته راغلو هغه وایي ما خو تاسو له ویل چې دا سړی ټیک نه دی نو بیا یې ورته ویل چې ما ته به څه به راسره ږدي په رهن کې یعنی کوم سړی نه چې ته قرض اخلي تا ته وایي چې ما سره څه کېده چې کله ته ما ته دا پیسې راکړي بیا به زه شی درکوم ته ما سره څه کړي هغه ورته وویل چې هېڅ هم در سره نه ږدم کله یې څه مطالبه کوله اخره کې ورته وایي دا سټ در دې خواږه ډېر ښایسته بوی درنه ځي چې بوی کو سټې ته کټ کو هغه د ربیع الاول میاشت وه چې الله پاک د نبي علیه صلات وسلام ګستاخ کعب بن اشرف د دنیا نه ختم دا خو ډېر فضیلت والا میاشت ده موږ چې دا د میاشتو فضیلت بیانو دا دې دپاره بیانو چې موږ په دې میاشت کې هغه اعمال وکړو چې کوم نبي علیه السلام او قرآن وایي د هغه اعمالو نه ځان وساتو چې کوم د نبي علیه صلات وسلام او د قرآن سره د خدای سره تعلق نه وي خو د بدبختۍ خبره ده دا رسومات نه ختمیږي موږ به ختم شو دا منبر به ختم شي خو دا رسومات ستاسو او زموږ د زندګۍ نه وتل ډېره ناممکنه خبره ده دلته موږ بیان وکړو بیا چې خبر شو پلانکي خان یو کار کړی بعضې خلک یو میسج خوروي وایي نبي علیه صلات وسلام فرمایي دا میسج دی ښه دا خوروي وایي نبي علیه السلام فرمایي دا دومره زناور دي وایي چا چې موږ ته چا چې ټولو نه اول چا ته د ربیع الاول میاشت خوشخبري ورکه د هغې خبرې ورکه وایي دا به جنت ته ځي دا په دې میسجونو کې خورېږي په دې سوشل میډیا باندې چا چې وایي ټولو نه اول چا ته د ربیع الاول خبر ورکو دا به جنت ته ځي اوس دا حدیث دوی ځان نه جوړ کړی دی هر سړی شیر کوي چې دا خبره خو ټیک ده مبارک دی وي ربیع الاول میاشت راغله په دې مو تا پوهېږو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار چا چې په ما باندې یو خبره وتړله او دا ما نه کړی دا به جهنم ته ځي مو تا په دې پوهېږو یو خبره چې مو تا خورو د هلکان خاص کر پوی به نه تحقیق نه کوي په ټکي نه پوهېږي او وی ګوري یاره او کنه زما به دا خبر ورکړم چې دا جنت ټکټ ماته میلو شي داسې خبر مخکې او نبی علیہ السلام فرمایي دا سړی جهنم ته لاړو نو دې دپاره کوشش وکړو په دې میاشت کې د نبي علیه صلات وسلام تابعداري وکړو د هغې سیرت وګورو د هغې صورت وګورو اب ځان کې راولو بجای د دې نه چې مو ته رسومات وکړو آینده جمعه به انشاءالله د 12 ربیع الاول او د 11 شریف چې کوم ورته خلک وایي د هغې به انشاءالله خبره کوو الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وما علینا الا البلاغ